अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم अम्मा बाद बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना दा बटोल वाये खा प्रेदम अमनन बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना बुलबुलों मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान पंजोस काल उशु चिस्तड़े शुभ दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा कड़ी यौ शे पात्यो बयौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तान जायर जाबिर बादशाह ता यौ हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे अगर हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बुटो से पोवख की पूरा करे दे जमा दीदानो नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आजादा उरज दा
55 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړه. د انګريز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکیږئ ما ستاسو ارسه زمونږ بسرو چشم دي. څنګه چې تاسو ګډیږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډې دي په کلبونو کې داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم رامتوبونه چې تاسو په دې 200 کاله کې دلته کړي دي ټول رامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابل ورځ راسي دا ډاکي دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې ابل ورځ ولیدا اوس چې د دې کلونه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف پیښور ته وروړي. نو اغیم ځان سره په ډیټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانو کوي. د مور وادم دې دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي. دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. دوه کاره وکئ. د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ. ښځې کنټرول کئ. ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ. جاړئ به. هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي.
نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګورا په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ میکاله لویو نا لاډ میکاله زمونږ د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن ستا په ملک په فیصله کیږي او په درويش کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان نه د خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناستا او لس بپاسې ده نن خان په بازار ته روزي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګول او چې په لار رواني کنه داسې بګول هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلو مده چړی مڼی مل تډیرو چړی مڼی ملسا ول چړی مڼی ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دې وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کیږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازي کوي چینی منی د انګريز قانون چې وای هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وای لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وای دا چینی منی لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به اوس بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چڼې مڼې وای کنه وای اوس نه لګیایي غړېږي او ځان لبرش ورکوي چې فلانا خلوسی ته مې جی انسا کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه او ماغه چل دی وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی وای ټول وای جیتو دی کوتی اوته ان کلوتی
او چې د کوم ځای خراو مل ته ودرېږي نو قبل څه شته هر یو برا پاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرونم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران داسې روان خدایم بنیاد وباسه چرته د سړي ځامن بم شي کنه چرته به سړی هم شي کنه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسه خانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغه کې به بیا جاړئ وای زمکه کلنګ دی زور اور دی زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونه پرې کړم زمکه کلنګ دی زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګونه زمکه لګ حل برات وای زمکه لګ حل برات وای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما تر غاړي وځي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډېر څه ویل چې مې وباسي ول نه دي ته غږ مکوا زم لاړم ورپسې چې د قبر رومبه تخته را لری کړه په خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان ته راوته او دومره ویختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکړ را سور شمو بجلیګر ته میزان را ورسول زمون قبرونه با د لړمانو دی پوي زمون قبرونه با د اور تنوري سلور ملوانو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او به وي او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې د لګانو نه وخوري او پیسې هم تی والی نغدي تاسو خیال راغی تاسو وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چاله بیه پاس به الیکشن ته ودرې دی شي کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وې چې څوک د قران پاس یې هغه به الیکشن ته ودرې دی شي پکارو کنو پکارو چې چاله قران ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قران او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرې نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب څه دی مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرې دی مسلمان بنشي ودرې دی دستا ملک دی یا دستا سو وطن دی که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاټ کړي وې چې مونږ الیکشن نکاو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو
یو طالب